أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 37-38 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام قصه چې نو هغه روانه وه او دی وجه نه نو هغه د سورت ته هم سورت ابراهیم ویلې کېږي ځکه د رکوع کې د ابراهیم علیه السلام چې نو هغه واقعه او قصه ذکر کېږي. نو بیا ابراهیم علیه السلام چې کله خپل کشرۍ بیبي حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها او د غېږې ماشوم حضرت اسماعیل علیه السلام دا دواړه چې دی نو هغې راویستل د الله د حکم باندې د شام د یو ښار دمشق نه چې د هغه وخت کې د هغه ځای نه واله د مکې مکرمې پورې 1500 میل چې دی نو هغه فاصله وه. دا 1500 میل فاصله دو به څنګه طی کړي په څومره ورځو کې به طی کړي په څومره شپو کې به چې نو هغه دا فاصله وهلی شوي سورلی څنګه انتظام به دا به الله ته پته یو بیا د هغوی چې راغلي دي نو دغه خو مسافت دومره دی نو دا دوره مسافت چې دی نو هغې وکړلو د دغې چې نو هغه بیبي سره او دغه ماشوم د غېږې ماشوم سره بیا وایي چې نو هغه ټولو تفاسیرو ذکر کړي معرف هم ذکر کړي خازن هم ذکر کړي مدارک هم ذکر کړي نو دې ټولو کې دقه دي چې کله نو هغه ابراهیم علیه السلام دې راویستل نو په دغه وخت کې مکه مکرمه دا داسې اسې یو خوشی میدان شانتي و هېڅ پکې نه ول بالکل چې نو هغه خلک چې ورته وایي چې نو لق دق چې نو هغه میدان ولو شګوګل ولو ځکه چې نو اولنی بیت الله شریف تعمیر د حضرت آدم علیه السلام کړو. کله چې نو هغه آدم علیه السلام هغه چې نو د سرلنکا په هغې غر سراندیب باندې چې نو هغه راکوش ولو بیا د هغه ځای نه الله جل جلاله چې نو هغه مکې مکرمې ته راویستو نو چې کله دلته رالو نو الله جل جلاله د خانه کعبې تعمیر کولو نو چې تعمیر یې غوښتلو نو الله پاک حضرت جبریل علیه السلام راولېږو د هغه ورته دغې خانه کعبې بنیاد کېښودو او بابا آدم علیه السلام چې نو هغه د خانه کعبې تعمیر وکړو. بیا دغې نه وروستو چې کله طوفان نوح رالو نو طوفان نوح کې الله جل جلاله دا خانه کعبه اوچته کړله او د دې چې کم بنیادونه ول نو دا لاندې پاتې شول نو چې کله طوفان نوح اوچلیدلو نو بیا د هغې چلیدلو نه وروستو د غزې پټ شولو بنیادونه چې نو هغه پټ شول نو چې پټ شول بیا دوباره کله تعمیر کولو نو الله جل جلاله د دغې دوباره تعمیر د حضرت ابراهیم علیه السلام په لاس وکړلو. نو ابراهیم علیه السلام چې دې ځای ته راللو دا خپل چې نو اولاد بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها او حضرت اسماعیل علیه السلام پرېښودلو نو په دغه وخت کې دغه ځای کې هېڅ شی چې نو هغه نه ولو نو دوی چې راویستل نو دوی د دغه ځای سره بیر زمزم سره د زمزم د کوهي سره چې بیا په دغه ځای کې زمزم کوهی الله رب العزت چې نو هغه سکو جاری کړو رازندهی کړلو نو دغې کوهي خواته چې نو هغه یې کېنول. اوس چې کله دې ځای سره کېناستل نو ابراهیم علیه السلام ځان سره په یو مشکیزه کې لږې اوبه راغستې هغه اوبه یې وله ورکړلې او تیلی کې ورسره کجورې وې نو هغه کجورې وله ورکړئ دا دواړه یې وله ورکړل او ابراهیم علیه السلام قفله روان شولو د دینه. نو چې کله روان شولو نو بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها پسې اوازونه کوي ابراهیم تاسو چې نو هغه مونږ چاته پرېږدئ ابراهیم تاسو مونږ چې نو هغه دلته چاته پرېږدئ. ابراهیم علیه السلام ورته چې نو هغه هېڅ غږ نه کولو نو بیا چې نو بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها چې نو هغه پوه شوه چې شاید د الله پاک حکم وي ځکه دا چې نو هغه خلیل الله دی
د دې نه مخکې ورسره صحبت شي او پاتې شي ورسره نو دا خو ته پته و چې د الله پیغمبر دی دومره لوړ مقام دی نو دی خو چې نو آسې داسې بېوفایي خو نشي کولی چې مونږ یې راوستو دلته اوس مونږ پرېږدي نو دې ذهن خبره واخیستله چې او کېدی شي د الله حکم نو بیا ورته الله امر بهذا اے ابراهیم آیا الله چې نو هغه په دې باندې تاسو ته حکم کړی دی نو ابراهیم علیه السلام پسې چې نو هغه مخ مبارک راوګرځو او الله حکم دی بس چې الله حکم دی خبره ختم مونږ چې نو هغه دلته خوشحاله یو اذن لا یضیعنا لا یضیعنا بس چې د الله حکم دی الله به مونږ چرته هم نه ضایع کوي کمال ایمان کامل یقین چې نو هغه دی ته ویلی کېږي نو د آیات کې ډېر شي چې نو هغه فایدې لیکلي مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه دې ذکر نو هغه ډېر شي چې هغه فواید احکام چې نو هغه مستنبط کړي من جمله د هغې نه یو دا دی چې ګوره د الله حکم راشي په هغې کې بیا هېڅ چاته هم نه ګورئ لکه څنګه چې نو ابراهیم علیه السلام ته د الله حکم رالو نو بیا ابراهیم علیه السلام دومره هم نه ګواره کوله چې خپل کور والے تسلی ورکړی حالان کې داسې ځای چې نه د انسان پته لګي نه د خوراک څښاک پکې څه انتظام شته تر دې چې د انسان د ژوند اهم شیز اوبه دي هغه پکې هم نه وي نه ولا څه تسلی هېڅ هم نه بس د الله حکم روان شو لاړو راوی رسول او بیا هلته لاړل نو چې کله تللو نو بیا وروسته چې کله ابراهیم علیه السلام د دوی نه پناه شولو او دوی چې نو هغه د صفا د غونډۍ نه چې نو هغه واختېدو نو چې کله واختېدو پناه شولو نو چې څنګه پناه شو هلته ورته د الله د طرفه اجازت میلاو شو نو چې اجازت میلاو شو ابراهیم علیه السلام هلته کېناستو خانه کعبې طرف ته واپس رامخ کو او بیا د الله رب العزت نه چې نو هغه دا دعاګانې وغوښتې یا الله انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع الله ما خو خپل اولاد خپل بیبي دا مې په داسې واده کې پرېښوده چې هلته خو هېڅ فصل یو شی چې دی نو هغه نشتی نو د دې نه دا معلومه شوی چې خپل اولاد دپاره دعا چې دی نو هغه د دنیا او د آخرت دواړه چې دی نو کول پکار څنګه چې مخکې د آخرت دعا چې دی نو هغه تېره شوله الله چې دی نو وجنبني وبنیه ان نعبد الاصنام الله ما وساتي او زما اولاد چې دی نو هغه د بت پرستۍ نه چې نو هغه وساتي موږ د ګمراهۍ نه وساتي نو دلته بیا الله ته خپل چې نو هغه څه وکړلو اوس خپل فریاد محتاجي اختیار کو داسې نه چې الله ته وي چې زمونږ دا دی نه خپل احتیاج ورته اختیار کو چې الله ګوره موږ محتاج یو موږ په هر حالت کې چې نو ستا د در محتاج یو زمونږ بل ځای نشته نو الله ما خپل اولاد خپل ورکوټې د پیو ماشوم بچي سل کال بعد یا چې نو هغه یو قول مطابق 90 سال لسکم سل کال بعد چې نو هغه د لزوی را کړی خو چې ستا حکم دی الله په داسې ځای کې مې پرېښودو چې هلته د ژوند اسباب هم نشتی نو په داسې ځای کې مې الله پاتې کړل من ذریت بواد غیر ذی زرع چې هلته د فصل کروندې د سره څه سبب هم نشته اوبه نشته بل څه نشته ځمکه هم چې نو هغه مټه خاوره نه ده بلکل چې نو هغه شګوګل دی ان د بیتک المحرم ستا د کور څه نو هغه عزتمند سره ځکه دوره خو ته الله رب العزت ښودلی ول نو دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام ته خو پته وه چې په دې ځای کې د الله رب العزت کور دی بیا د هغې تعمیر حکم هم وشول ورته المحرم محرم په دوه معنو باندې راځي یو په معنی د عزتمند سره او دویم په معنی د محفوظ سره نو خانه کعبه له الله رب العزت دا دواړه صفاتونه ورکړي عزت هم ډېر دی الله دې دغه شان قایم او دایم لري او محفوظ هم ده الله رب العزت د کم وخت نه چې نو د هغې حفاظت کړی هغه وخت نه محفوظ ده نو څه دپاره مې دلته پرېښودل ربنا لیقیموا الصلاة الله دې دپاره چې دوی قایم کړي مونځ لره نو معلومه دا شوله چې مونځ اهم عبادت دی لوی عبادت دی مونځ د هر پیغمبر په دین کې و البته کیفیت بدل ولو لکه اوس مونږ پنځه مونځونه کوو نو چا درې ول د چا دوه ول د چا یو ول د چا څلور ولو هغه جدا جدا خو مونځ دا د ټولو باندې چې نو هغه لازم و اوس دغه وخت کې چې کله پرېښودل نو یو بیبي هاجره وه او دویم اسماعیل علیه السلام ولو خو دلته جمع چې نو هغه صیغه راوړل لیقیم الصلاة چې دوی هم کوي او د دوی اولاد هم کوي نو دینه یو خبره دا معلومه شوله چې د جماعت سره کور کېدل دا چې نو هغه نیکبختي ده د جماعت سره کور کېدل دا نیکبختي ده دوی هم دغه ځای کې نږدې د جماعت سره پرېښودل لیقیم الصلاة چې مونځ نو هغه قیموي او اصل قیام د مونځ نو هغه دا چې د جبې سره مونځ وکړی شي نو چې الله پاک دغه نعمت ورکړی د دې نعمت قدر وکړي
دې کې نو د الله عبادت دې وکړي اسنه الله مچ نو هغه محروم کی لیقیم الصلاه نو چې دوی منځ دې نو هغه قایمي دغه حدیث مبارکه کې راځي ترمذی چې نو هغه جلد اول روایت دی وایي چې نو متا یؤمر الصلاه چې نو متا یؤمر الصبي بالصلاه باب چې امام ترمذی رحمت الله علیه خو ده ماشوم ته د کم وخت یې نو منځول شي نو کله چې د اوو کال ته ورسي علم الصلاه نو د ته منځ وخایا او کله چې د لس کالو شي نو بیا چې منځ نه کې نو په منځ ته قاری گواهی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه او امام اسحاق ابن راویه رحمه الله قول ګورې دا دی هغه چې د لس کال ته ماشوم ورسېد او د منځ نه کولو دی به باقاعده د دې منځونو قضا کوي ولبا د دې منځونو قضا هم ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دی چې 15 کال چې څو پورې بالغ شوی نه نو هغه پورې مکلف نه قضا به نشتی حالانکه دا غوی په کې دومره پورې حکم دی نو منځ د لازمي شیز دی اهم عبادت دی او بیا بل دعا وکړه فجعل افئده من الناس یا الله دوی ما په دې ځکه پرې خودل نو تاسو چې نو هغه دې طرف ته د خلکو زړونه مایل کوي حضرت نو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وې دلته دامین چې نو هغه تبعیض راوړی دی بعض خلکو ولی وای کچرته دې سی ویلې علامه مجاهد رحمت الله علیه چې نو هم فرمای افئده الناس ویلې نو بیا اندوان عیسایان او دغه شانتی هند والا عرب خپل مشرکان دا ټول خلک به آلت راتلل او چې کله دا ټول خلک بیا چې نو مکې ته راتلل نو آلت به ډېر لوی ازدحام او جنگ اسدی غڼه بوه خلکو ته به تکلیف ولو نو ابراهیم علیه السلام په خله باندې الله چې نو من الناس وی زنه د خلکونه اوس تاسو ګوره په هر کال په لکاو خلک چې نو هغه د حج لپاره ځي بیا په عمره چې نو هغه څومره هر وخت خلک او دا په کې الله رب العزت یو کشش خو دی چې څوک یو پیر تلی نو هغه بیا بار بار وای چې زلاړي داغه د زړه چې نو هغه بیا تبنای چې الله بار بار غلاړي الله دې مونږ ټول چې نو د عافیت عفت او د دین سره چې نو کامل ایمان سره بار بار بوزي نو ځکه وی افئده من الناس نو قبیله جرهم بنو جرهم په دغه طرف باندې تیرې ودله نو دا قبیله چې نو خانه بدوش خوانتول دوه چې کمزه اوبا هر څه فصل غیا وغیرہ دا شزونه بول جو التی به ساره دل نو چې کله بیا دغه ځکول نو اسداغت نو اسماعیل علیه السلام ته گیشو بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها د دتنی تلاسو پېچ نو هغه کم شي نو ولو نو داغه بار بار تلا او راتلا د صفا او مروه په منځ کې چې دا کمی چکرې وسواله کېږي د دغه سنت دی په موږ باندې واجب دی نو بیا چې نو هغه د کېدل اسماعیل علیه السلام چې په کم ځای کې خپې مبارک چې نو هغه وهلې هغه ځای کې الله پاک زمزم کوی چې نو هغه جاری کړ نو دغه کوی چې کله جاری شو نو زمزم د سوریانې چې نو هغه ټکې دی او چې نو په قلار وردېګا زمزم معنا رک جا وردېګا ټهر جا نو بیا ورته داغه وي حضور علیه السلام فرمای الله چې نو بیبي هاجره باندې رحم وکي کاغه ورته دا نه ویلې دا په ټوله دنیا ته چې نو هغه خوري شي نو د حق نه دغه کوی چې نو باد شو نو چې کله دغه شو نو کمزې کې چوبې التی مرغیزي نو دغه قبیله لري نه چې نو هغه پړاو ورزو چې وکتل دغه زې ته مرغې راتلې کې نهسته نو دا غوي تاسو الته سو کولې کې د سیله کې په دغه ځای کې چوبې نو چې کاغذ د دوه کسان رااله دا غو قتل وی او شته واپس لاړل الته یو چې نو زنانه دا یو سرور کوټه دغه کې ماشوم دی هغه ښه او خواط وسره کوی دی وبب کېم دی هغه بیا رالل نو چې کله رالل دي ته بیبي موږ دلته پاتې کېدې شنو دی ورته او پاتې کېدې شي خو په دې شرط باندې چې د اوبو اختیار دا به زمونږ دا برن نه لای نو بیا ولدي دا غویله اوبور کولې خلکو بدوله خوراک ورکو اقا وشوله الله رب العزت چې نو غزه آباد کو د کمی د پاره چې ابراهیم علیه السلام سو دعا کړو تهوی الیهم چې خلک چې نو مایل شینی دا ورزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون او دی له هر قسم میوه ورکی د پاره د دې چې نو هغه دوی شي نو کله د ثمرنه د واغستل شي نو هم وسالته وګوره پاګه کې نو هر وخت کې هر میوه چې نو هغه موجودي خلک په خوراک ستړي شي خو آلته د کمیدې د سره نوم چې نو هغه نالي او ثمرات نه کمخ کې چې څنګه مونږ ویلو چې ثمره د هر شي نتیجې ته ویل کېږي هغه شي چې بیا هم صحیح دنیا څومره کارخانې څومره ماشینریانې سوره شیزونه هر څه چې دي د هغې ټولو هغه پیسه او ثمره چې نو هغه ټوله امر دا چې راجمع کېږي مکې مکرمې ته شاهد په دنیا کې دا واحد داسې بازار دی چې په دې کې د دنیا هر یو شی چې نو هغه میلاږي نو دی وجنا ابراهیم علیه السلام دغه دعا وا صدا پاره لعلهم یشکرون چې دوی د الله ستاسو شکر چې نو هغه دا کوي نو معلومه ده شو چې دنیا د الله درکې نو د خدای شکر په وباسه اکړ به پینه کې دا د دې لپاره دی چې شکر په سړی وباسي
ربنا انك تعلم اے الله تا ته چې نو هغه بشک پته نه ما نخفي و ما نعلن سچ زمونږ حاجت دی پټو او کم چې مونږ ښکارو یعنی کس تا ته وای په دیم ته پوای کم چې مونږ اظهار ونه کو پاغه باندې چې نو هغه هم ته پوای او ما يخفى لله من شيء نه لنه چې نو هغه څه شی پټ نشته فی الارض ولا فی السماء نه پزمکه کې او نه په اسمان کې الله دې مونږ ته صحیح پوها او صحیح عقل نصیب کړي ربنا اے رب زمونگا انی اسکنتو بیشک ما آباد کرل پریم خودل من ذریت اخپل اولاد بوادن پدا سی وادن کی غیر زی زرعن چیاغن دا فصل والا اند بیتک المحرم استاد کور محرم عزت منصرا یعنی خانه کعبه سره ربنا اے زمونگا رب لیقیم الصلاة چی دوی قائم کی مزلرا فجعل پس جینو آغا مائلک ہے یا فجعل پس جوړ کې افئدتن من الناس زړونه د خلکونه تهوی چې مایل شي الیهم د دوی طرف ته ورزقوهم او رزق ورکړي دوی ته من الثمرات د میوونه لعلهم یشکرون چې دوی د شکر ادا کړي ربنا اے رب زمونگا انک تعلم بشک تا ته معلوم دی پویږي تو ما په هغه څه نخفي چې مونږه پټو و ما نعلن اواز چې ښکارا کو وما يخفى او ندی پټ علی الله د الله نه من شیء سس فی الارض پس مکه کی ولا فی السماء او نه باسمانونو کی